نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل دا اوس موږ وایو اے پیغمبر دوی ته بیا د هغه مسلې تپوس کوي چې د زنانو له حق ورکو کور نو او دا ما وقتی تور کنه دا همیشه د پاره دا حکم دی یا د یتیمانو حق په میراث کې حصہ مہر الله پاک ته وایي پیغمبر دوی ته وایي چې مکه حکم دی دا څه بدل شوی نه دی نه منسوخ شوی دی بس چې څنګه مخکې قرآن کې بیان شوی دی دغه حکم اوسم دی د یتیمانو خپل حق دی د زنانو خپل حق دی د ماشومانو خپل حق دی هر چاته خپل حق هغه ورسوي دا حقوق الله دا غي ترغیب ورکړي دلته چې دغه حکم منسوخ شوی نه دی ويستفتونک تاسو کوي تا نه پیغمبر فی النساء هغه حقوق د خزو په بار د حقوق د خزو چې هغه مہر و اوسم ورکو کنه به ورکو هغه میراث کې به حق ورکو کنه نه ورکو قلت وتوای پیغمبر الله پاک یفتیکم فتور کوي تاسو ته جواب در کوي تاسو ته ومغه فیهن په بار د خزو کې او ماشومانو کې ومقه چې کوم مخ کې دیر شوی وما يطلع عليكم او هغه چې لسته شوی دی په تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې فی یتام النساء په بار د یتیمانو خزو کې الله تی هغه لا تؤتونهن چې تاسو نور کوي دوی ته ما کتب لهن هغه چې فرض نشوي دا دوی لپاره مہر دا دوی یتیم ماشوم و پاتې شو ترونو سره ماماګانو سره نه هغه بخښتا نو دوی بزله غوښتل چې را دي سره نکاح کو نکاح به وسره وکړه خو مہر به نو ورکوي نه د مہر حق نه کی ځکه دا زنانه ده د زنانو له به حق نه ورکوي الله وینا چې سم مقرر شوی دی الله مقرر کړی دی مار هغه به وته ورکوي وترغبون او تاسو رغبت کوي خواهشم دی ان تنکحوهن چې نکاح کې دوی سره هم سره نکاح کوي او چې دین حق ولا نه ورکوي والمستضعفين من الولدان او هغه کمزوري د ماشومانو ته خپل حق ورکي دا هغه ګرچې ماشوم دی خو د پلار او په میراث کې خپل حق دی دا کمزوري زمون په نظر کې کمزوري خو ګوره الله چې دا رزق ورکي دا د کمزورو د برکت نه ورکي پیغمبر علیه السلام ته یو لیک راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمارون د تاسو سره طالب شوی دی ناس دي دلته ټول روز مزدوري کوم او ځان کړم او دې دلته ناس دي ټول روز په جمعات کې پیغمبر علیه السلام متوي وی تا ته صفته د کې دیش د برکت خدای تعالی رزق درکړي او زمون خدا خیال دی چې دا رزق مونږه بچولا خزیلا کمزور دا مونږ ګټو نه تاسو ګورئ نه یو سړی چې لا وادي نه کړي هغه کله یو بیٹک کې روټه خوړلې کله بل کې خوړلې کله یو جره کې کله یو یار دوست په خپل کور کې د روټه نصیب وي خو چې کله وادو کې بیا چې دینو خزم ساتي بیا چې بچیو شي بیا هغه بچیم ساتي نو ځدالک پس وجدا زما توره نه دا ستا توره نه دا تاسو به کله یو بیٹک کې روټه خوړه کله به بل کې خوړه دا خدای دې خزي د برکت خدای تعالی رزق در په خپل کور باندې د دې بچو د برکت د الله رزق در کمزوري د دې کمزورو د برکت نه الله رزق ورکوي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل داسې روټه ټوکړه ولیدا داسې پزماکه پراته و خادم ته وی غلام ته ودا راواخله صفاکه کیه هغه راواخته کیه هغه غلام راواخته صفای کړو به او خوړه چې د روجماتي ټیم شو نو عبد الله ابن عمر خادم ته وی غلام ته وی هغه روټه ټوکړه راواله چې زه په روجه ماته هغه ته خو ما خوړلې ده ویخه وې زما آزاد کړي وې زکه مې آزاد کړي چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې څوک د زمکې نه پروت ټوټه راواخلي د روټه او هغه اخري صفې کې او وی خوري الله پاک باغې سره دانو مغفرت چې تا د زمکې ټوټه راواغشته او دې خوړه زته معمو بخلي اوس زدانه خوخم چې ته الله بخلی او زه تا خپل غلام ساتم تا نوکر ساتم زته ما بخلی ته آزاد کړی نه هغه آزاد ته باغې باندې پروت روټه پروت ما پروتي سي زنانه مونږ ته پروت ښکاری کمزور ښکاری ماشومان مونږ ته پروت ښکاری په کور کې معذور پروت دی هغه مونږ ته بیمار هغه مونږ ته سپخ ښکاری کمزور ښکاری نه دغه پروتو د برکت الله مونږ رزق راکړي د پرتی ټوټې د لاسه الله چې دې انسان مغفرت کوي بخښي
پروت ویل ندی پکار دا ډیر عزت ندی الله وی والمستضعفین من الولدان هغه کمزوري د ماشومانو او بل وان تقوموا چې تاسو قائم کې للیتامى یتیمانو د پاره بالقسط انصاف په انصاف سره تاسو قائم ودرېږئ یتیمانو سره انصاف وکړئ چې په کور کې یتیم دی دا هغه مال مخره وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوئ څه نیکي فإن الله بشک الله پاک کان دی به علیم پاغي باندې عالم الله وی زه خبردار چې تاسو کوم نیکي کوئ په کوم نیت یې کوئ الله وی زه پاغي باندې خبردار ځان ويستفتونك في النساء تپوس کوي تا نه اے پیغمبر په بار د حقوق د خزو کې قلت وتوا اے پیغمبر الله یفتیکم الله جواب درکې تاسو ته فيهن په بار د خزو کې مکه جواب چې کوم مخکې درکړي وما يتلى عليكم اواج لستل شوی دی پتا سو باندې په کتاب کې قرآن مجید کې فی یتام النساء په بار د یتیمانو خزو کې الله تی هغه خزی لا تؤتونهن چې تاسو نو ورکوي هغه ته ما کتب لهن هغه چې فرض کړی شوی دی هغه د پاره چې کوم مہر ولا مقرر کړی شوی دی وترغبون او تاسو خواهش لرئ رغبت لرئ ان تنکحوهن چې تاسو نکاح کې دوی سره سره نکاح کوي ولا مہر نه ورکوي والمستضعفین او بل دا چې تاسو د پاره دا خبره په قران کې لسته شوی ده هغه کمزور من الولدان د ماشومان نه چې هغه ته خپل حق ورکړي وان تقوم او دا حکم امراغلی چې تاسو قائم شئ للیتامى د پاره د یتیمانو بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوئ سنیکی فإن الله بشک الله پاک کان دی به علیما پاک باندې عالم بسم الله الرحمن الرحیم ويستفتونك في النساء او پیغمبر شتانه تاسو کې اخذو حقوق بارکی قل الله تورتو ay چې الله پاک یفتیکم جواب درکې فيهن هغه بارکی وما يتلى عليكم ولسترشوی په دې بارکی په کتاب کې فی یتام النساء او هغه یتیمانان خزی اګماتي چې هغه خزی لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوي ما کتب لهن چې فرض شوی دی په هغې باندې وترغبون او تاسو خواهش لرئ ان تنکحوهن چې نکاح وکړئ والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري ماشومان وان تقوموا او چې تاسو قایم کړي لیتامى یتیمانانو دپاره بالقسط انصاف وما تفعلوا من خیر او تاسو کوم کارونه کوئ د نیکۍ فإن الله کان به علیما بشک الله پاک علیم كما صليت على اللهم ربنا